بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم. زما محترم سامعینو، زما دا پیغام د درد نه ډک پیغام دی. دا هغه بدبخت ته رسول غواړم، دا کم بدبخت چې په بېدردۍ سره هغه معصومه هغه وړه د ګل غونته کې لور د هغې دا وړه سینه په ګولو باندې غلبیل کړې ده. هغه بدبخت ته زما دا پیغام ورسوئ. هغه بدبخت ته زه دا پیغام دا ویډیو کلیپ ورسول غواړم. و بدبخته دا ماشومه لور به دې د قیامت په ورځ د الله مخې ته به ودرېږي. یا الله بأي ذنب قتلت، یا الله زموږ څه ګناه وه، د څه ګناه په وجه موږ قتلې شوي یو، د څه ګناه د څه جرم په وجه یا الله موږ له دا سزا راکړلی شوې وه. چې کله لور پیدا شي دا فرشتې راځي په دې کور کې. دا لور دا ماشومه خپلو لاسونو کې اوچتوي او زما محترمو داسې په دې کور کې ګرځئ او په ټول کور کې دا اعلانات کوي. څوک چې دی معصوم بوټي سره، څوک دی کمزوري بوټي سره، څوک چې کم دی دوی تورسرې سره د رحم معامله کوي. الله پاک ته سوال کوي چې یا الله په هغه انسان باندې، په هغه بنده باندې ته خپل رحم وکړه. څوک چې د دې په پیدایش باندې خوشحاله شوي دي، یا الله هغې د خوشحاله کړه، هغې دعا کوي ورته. زما محترمو، لور څومره لوی نعمت دی، خو بدبخته الله درله یو لوی نعمت درکړلو، لوی نعمت درله الله درکو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیاته مینه د چا سره وه؟ فاطمې رضی الله تعالی عنها سره ډېره مینه وه، ډېر داسې ارمانجن و. څوک یې دیدن پسې ړندېږي، څوک یې دا کټه غورځوي چې خوب راځي نه. زما محترمو، ډېر خلک د اولاد ارمانجن دي، د هغې اولاد نشته او معذوره دي ما نه پیدا شي، پخپو دي شلی ړنده دي، خو ماله چې الله اولاد راکړي. خلکو د دې په ځای باندې خرګوشان ساتلی دي، پیشوګانې ساتلی دي، ځانونه ورسره مشغولوي. زما محترمو، زموږ ملګري داسې ډېر د اولاد د نعمت نه محرومه دي. هغه ورځ موږ سره په سیروزه کې زموږ یو ملګری پروفیسر، د هغې د واده تقریبا 10 کاله شوي، ما ته په ژړا شو و زما اولاد نشته. زما محترم 10 کاله شوي او چا وله یو لور ورکړې وه او زما محترمو په مینه یې راغټه کړله، هغې ته یې نه واپس خپله لور بوتلله. زما محترمو، خلک ارمانجن دي د اولاد پسې. و بدبخته تا په زور خپل ځان د دومره لوی نعمت نه محروم کړلو. الله په تا باندې خپل فضل وکړلو، کرم یې در باندې وکړلو، احسان یې در باندې وکړلو. چې د کم ښځه او خاوند لومبنی اولاد الله پاک د هغه لور پیدا شي، و دا جوړي بختوره جوړي ده، دا جنتیان دي. الله ته خوښ وي، الله د لور درکړله، اتا دومره په بېدردۍ سره شهیده کړله. د هغې زندګي تا د هغه زندګي ختمه کړله. زما محترمو، دغه شان یو بل یو کس د هغې 6 لوریانې وي، روزانه به دغه دعا کوله چې یا الله ما له نارینه اولاد راکړه، یا الله ما له نارینه اولاد راکړه. زما محترمو، یو ورځ د شپې خوب ګوري چې د قیامت ورځ ده او د ده په باره کې د جهنم فیصله وشوله. فرشتو ته حکم کوي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. زما محترمو، جهنم ته روان کړی دی. د جهنم 2 دروازې دي، چې په یو دروازې کله در نه کولو داخلولی، هغه دروازه کې ورته لور ولاړه وه. چې کله په 2مه دروازه، په 2مه کې ورته 2مه لور ولاړه وه. چې کله په 3مه دروازه ور داخلولو، په 3مه کې ورته 3مه لور ولاړه وه. په 4مه کې 4مه لور، په 5مه کې 5مه لور، 6مه کې 6مه لور ورته ولاړه ده. او زما محترمو، هغه 9مه دروازه خالی پرته وه. دا نوجوان، دا سړی سار را پاسېدلو سره په جړا شولو او الله ته سوال او زاري منت شروع کړلو چې الله ما له 9مه لور هم راکړه. زما محترمو، لور هغه لوی نعمت دی، د الله خاص کرم په تا باندې وشو. و بدبخته چې دا لور ته په خپل کور کې دې ساتلی نه شوله، په دې باندې دې زندګي پیرزو نه شوله، د سترګو دې بده راتلله. لوریانو سره د نفرتو چاله په دې ورکړی وی، د چا ارمان به پوره شوی وی. و بدبخته
زما دې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا پیغام دی چې زما دا کلیپ دا ویډیو د ډېر د زړه د درد نه مې وکړله د هغې ته زه رسول غواړم په دې کې به ما سره لیفټ کوئ په دې کې به ما سره مدد به مې کوئ